کوم خپل حق غوښتلی نه شي. زما د قام بچي ګورې د لوږې نه مړه کېږي. پښتانه دي جړه نه کړي خو له ډېر درده جړېږي. زما بچی د ډوډۍ سوال کړي هر کوڅه کې ګرځي. ستا مست بچی به د شرابو په نشه کې ګرځي. قسم پرې خورم چې دا تاسو خوارزار کو وطن موږ خو وږي ګرځو تاسو قرضدار کو وطن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر زیاته زبردست ویډیو مې راوړې ده او د خپل قام د خپل پښتون د هغې غم او درد او د حکومت ته هغه جړه په دې اشعارو کې چې کومه دې ملګري کړې ده ډېره یو زبردست پیغام یې ورکړی دی خپلو پښتنو ته، خصوصا د خپل قام ته یې ډېر یو زبردست پیغام ورکړی دی او دومره اهم پیغام ورکړی چې دا راسره خامخا واورئ او که چا واورېدو نو یقینا د دې نه به ډېر څه حاصل کړي، ډېر سبق به ترې حاصل کړي. دا زما سره یو ځل واورئ بیا پې در سره خبرې کوم. وای نن نه یادوم د ښکلي دا سپین مخ او دا شنې سترګې، یادوم د یو مظلوم د اوښ کوړه کې رڼې سترګې. زما قلم او زه هم د یو حد پورې پابند یو، که لږ شان ترې نه تېر شو نو سبا به قید و بند یو. خو اخر مړه تر څو به دا یریږو را یریږو، تر څو به دې جابرو ته موږ غلي غلي کېږو. غیرت او ننګ پښتو خو موږ ځمکې ته سپارلې، خو د چا غیرتي وینم لارګونو کې ساتلې. اخر خو به کوو د مشرانو دا عادت، هر ظالم جابر ته خپه نه را بغاوت. څه ښکلې ازادي ته څوک رښتیا ویلی نه شي، دلته کې یو څوک هم خپل حق غوښتلی نه شي. زما د قام بچي ګورې د لوږې نه مړه کېږي. پښتانه دي جړه نه کړي خو له ډېر درده جړېږي. موږ ته یارخواره نه یو ګټو یې په خپلو لاسو، سهار نه تر ماښامه به خوله ځان نه وباسو. خو مړه کار چېرته دی، روزګار چېرته دی، زما د خوار ولس غمونو له غمخوار چېرته دی. ستا په لاس کې دي دا واړه قدرتونه ربه، کومو ظالمو چې په موږ کړي ظلمونه ربه. نه ربه ستا نه سیادت او بادشاهت غواړمه، بس زه لږ دومره لیاقت او جسارت غواړم چې دې جابرو نه د دې جبر پوښتنه وکم، د دې جابر نظام چې زم لږه غندنه وکم. زما بچی د ډوډۍ سوال کړي هر کوڅه کې ګرځي. ستا مست بچی به د شرابو په نشه کې ګرځي. قسم پرې خورم چې دا تاسو خوارزار کو وطن موږ خو وږي ګرځو تاسو قرضدار کو وطن. د ملک په قرض خو لندن کې تا بنګلې واخیستې، د دې نه هرو په پیسو تا جزیرې واخیستې. د وطن هر بچی 2 لاکه قرضدار شو راته، ته خو مالدار شوې خو وطن ټول خوارزار شو راته. قوت راکړه ته ماله یې بادشاه د ټول علم، چې دغې ظالمانو نه سرونه کړم قلم. زما بچي خو پرېښي دي د عمر له په غم، چې د ده بچي هم وکړي لږ په ده باندې ماتم. ای خلکه شا به کوئ، را جګ شئ، را بیدار شئ. ګورئ نور دا ژوندون د لیونتوب پرېږدئ، هوښیار شئ. ګورئ د غیرتمند نیکن وصیه خپل ځان وپېژنه، خپله لار خپل رهبر خپل ایمان وپېژنه، تر څو به د خپل وطن د امن تش خوبونه وینو. په ویښه خو موږ دماکې وینو، بمونه وینو، په سمه لار به شي، هوښیار به شي، بیدار به شي. خو د دماکو دا پښتونخوا د امن ښار به شي، خو حاضره په قبر به یې جنډه ستا ودرولي وي، بیا پویه به شي خو په موږ بیا خاورې دربولي وي. څه وکته د ملګري په دې اشعارو کې څومره درد بیان کړی، څومره هغې کې د خپل قام دپاره د خپل پښتنو دپاره څومره عجیبه انداز کې درد بیان کړی د حکومت د اپیل لپاره چې دا ملک چا وخوړو، د دې پیسې چا وخوړی، په دې کې مزي چا وکړي او په دې کې رسوا څوک شو. نو یاد ساتئ ټولو پښتنو ته دا وایم چې د خپل حق دپاره د خپلې خاورې دپاره ودرېږئ، د خپلو مشرانو ملاتړ جوړ شئ او د هغه مشرانو چې په کومو مشرانو باندې ستاسو اعتماد وي، تاسو ته پته چې دا مشران زمونږ حق نه خوري، دا مشران زمونږ سره مخلص دي، د هغه مشرانو ملاتړ جوړ شي، هغې سره ودرېږئ او د هغې چې څومره هغه مشکلات وي هغې کې ورسره یو شان ودرېږئ. یقینا دا ملک زمونږ دی او دا ملک چا قرضدارې کو، همدغه خلکو قرضدارې کو چې کوم خلک اوس بار بار وایي چې دا ملک قرضدارې دی او قرضدارې چا وخوړو. غریب سړی خو هماغه غریب سړی دی، هماغه د یو ټایم روټۍ ګټي او خوري. په غټو غټو ګاډو کې دغه خلک ګرځي، ورځ ته ورځه مالیت د دې زیاتېږي، دولت د دې زیاتېږي. د غریب سړي خو کله هم زیات نه شو، غریب سړی خو هماغه غریب دی. خو زه دا غریبانانو ته وایم چې خپل ځان باندې غیرت وکړئ، په خپل قام باندې غیرت وکړئ. کله هم داسې خلکو پسې مه ودرېږئ، کله هم د داسې خلکو هغه سپورټ مه کوئ چې سبا هغه راپاڅېږي او ستاسو وینې څښي، ستاسو غوښې خوري. نو دا یو اهم پیغام مې ټولو ته ورکو. الله دې ټول قام ښاد او آباد لري. انشاءالله زمونږ ملک زمونږ پاکستان دا به قایم وي تر ابده پورې، خو بس لږ غیرت وکړئ د خپل قام دپاره.